پاکستان کې سیاسي او مدني فعالان وايي پکار نه ده چې د مذهب د سپکاوي قانون په سیاسي بنیادونو کارول شي. پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي خبرونه مه ترازي او داسې نیوکه کیږي چې د قانون اکثره خلک په شخصي دښمنو کې کاروي. په دې رستو کې چې سعودي عرب د مدینه ښار په مسجد نبوي صلی الله علیه و علیه وسلم کې د پاکستانی وزیرانو په ضد کوم سپکې نارې وهل شوې، د هغې مقدمې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند د نورو مشرانو فعالینو په ضد درش شوي دي. ځکه په دغه عمل خو نیوکه کیږي چې د مذهب د سپکاوي د قانون نه باید سیاسي ګټې پورته نه کړی شي. د مسجد نبوي صلی الله علیه و علیه وسلم د پیښې په تور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د تحریک انصاف ګوند د نورو مشرانو په ضد د مذهب د سپکاوي د مقدمو درج کېدو په اثر په سوشل میډیا توده بحثونه دوام لري. د پاکستان پیپل پارټي مرکزی مشر پخوانی سېنیټر فرحت الله بابر په ټوئیټر لیکلي چې د خپل مخالف پی ټی آی د مشرانو په ضد د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې د مقدماتو اراده ډیره د خفګان خبره ده. دا کار د غندنې وړ دی. هغه زیاته کړي چې په تیر وخت کې مې خوم د مذهب د سپکاوي د قانون د وسلې په توګه د کارولو مخالفت کړي، اوس یې خوم کوم او راتلونکي وخت کې به خوم مخالفت کوم. د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال د مخنیوي ضرورت دی، نه چې دا د وسلې په توګه وکارول شي. د سپریم کورټ بار پخوانی مشر او قانون پوه عبداللطیف افریدي وایي هر څوک په مسجد نبوي صلی الله علیه و وسلم کې رامنځته شوې پیښه ډیره د غندنې وړ ده او په هیڅ صورت کې په دغه معتبر ځای کې د سیاسي نارو او د یو بل د سپکاوي اجازت نشته دی. خو دغه پیښه د سعودي عرب په خور رامنځته شوې ده او د دې په سر د مذهب سپکاوي د قانون لاندې مقدمه پاکستان کې جوړول قانوني جواز نه لري. هغه په خبرو کې وویل چې زموږ په شمول د ډیرو خلکو په دې اعتراض دی چې واقعا په سعودي عرب کې شوې ده، نو پکار ده چې سعودي عرب والا د دې په ضد کاروي وکړي. زموږ په دې وطن کې په دې کاروي کول زمون خیال دی مناسب نه ده. په مسجد نبوي کې د حکومتي وزیرانو په ضد د سپکاوي د نارو خلاف د پنجاب په فیصل آباد ښار کې مقدمه درج شوې چې پکې مخکینی وزیر اعظم عمران خان د هغه د تیر حکومت په خوانی وزیرانو ورسره 1.5 سل پورې کسان نومول شوي دي. مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې تحریک انصاف سېنیټر او د کمیټې مشر ولید اقبال د غونډې رابللو پریکړه کړې ده چې پکې به جاج غستل کېږي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې مقدمات څنګه درج کیږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400